همداسې ټیلۍ م راکړله، سټ نه چې ونیولم ښی په ترچ راواچولم، وجړېدم وجړېدم، ساه مې بند واوړې راختم نه، په سترګو نه مې اوښکې ایتلې. لیدلي دا داسې ورته اچولی دی، د چوکیدار دی او که څه ورته وایي، موږ ساده خلک یو، لکه پوهېږو نه په نامه خو لکه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، ستاسو आवाज پروګرام سره زه یم عامر خټک، اسمان ټي وي باندې موجود یم. ملګرو، نن چې کوم پروګرام سره زه راغلی یم، دا یو ډېر افسوسناک واقعه څو ورځې مخکې تحصیل پبو د تازه دین کندي دفتر چې کوم دی د BISP بېنظیر انکم سپورټ په هغې کې د خور سره یو افسوسناکه واقعه راغلی وه. د هغې تفصیل به د خور نه زه اورم، خو زه د دې باره کې تاسو ته دومره ووایم چې دا بېنظیر انکم سپورټ چې کوم پروګرام دی، دې ته اکثر زموږ د غریبان خلک، مجبوره خلک اندراج دپاره ورځي، او ډېرو خلکو ته دا پته نشته چې د دې اندراج طریقه کار څه دی. خو بیا هم چې کوم چاته میلاویږي پیسې، هغه خو میلاویږي، او چې چاله نه میلاویږي هغه په خپل طور باندې د دغه تازه دین کندي ته زموږ چې کوم دفتر دی د تحصیل پبو کندې تازه دین، هغې ته ځي او هلته کې اندراج کوي. خو هلته کې اوس د هغه ځای چې کوم ملازمین دي، انتظامیه ده، د هغې رویه د سره څنګه ده، هغه به د دې خور نه اوس زباني اورو. نو خورې دا راته ووایي چې تاسو بېنظیر انکم سپورټ دفتر ته کله لاړوئ، او بیا تاسو سره هلته کې دا واقعه څنګه راپېښه شوه؟ زیارت ورځ وه. زیارت ورځ وه، او زیارت په ورځ باندې چې ته لاړې، څه ټیم لاړه وې او بیا تا نمبر څه ټیم رالو؟ سهار د 8 نه به لاړم او 12:30 بجې مې بې لمبر رالو. بیا چې هغه ورته دغه شولو، ننوتلو، ښځې څه پټې ننوتې، څوک څرګند دی، نو بس چې زه م ننوتم، زه یې د سټ اړخې راونیولم. سټ اړخې چا راونیوې؟ هغه د څوکیدار غوندې دی دروازې. همداسې ټیلۍ م راکړله، سټ نه چې ونیولم ښی په ترچ راواچولم، زه بیا پاڅېدی نه شولم. نو هغې نه مخکې خورې تاسو خو یې راوویشتئ که نه؟ خو دا راته وایي چې هغې نه مخکې هغه څه ویلي وو ته چې یا مه راځئ یا څه، که نه بس ډایرکټ چې څنګه دا څه زنانه ورننوتې، ورې کولوک ورننوتې او تی پکې راونیوې؟ سپکې وینا خو یې ډېره زیاته وکړه که نه، سپکې وینا کې بس هغه ټولې زنانه ورننوتې. هغې کې چې زه م ننوتلم، نورې خوا ټولې کېناستې، زه ودرېدلم، ور دننه ولاړم، خو زه یې بس بیا د سټ اړخې راونیولم او په تړه چې راواچولم. نو لکه دا پروا ونه ساتله چې کوم دغه ناست و، که بابو که هر څه چې و د هغه دغه والا ټیبل والا، هغه هم داسې نه وي چې ترورې ته راوغورځېدې لاسه شولې، بس سترګې ټولو ټیټې نیولې وې. نو زه یو دیوال خوا ته کېناستم، بیا راته یې وی چې راشه، خو زه پاڅېدې بیا هم نه شولم، ما دا خپې ډېرې زیاتې سم ټکار یې وکړلو. خورې ته چې راپرېوتې، لکه هغه خو چې راوغورځولې، نو ته एकदम پاڅېدې که څه وخت پرته وې هلته؟ نه، پاڅېدې چې ته شوم، زه بس ښځو پاڅولم، لوند دیوال خوا ته یې کړلم برنډه کې، چې دیوال خوا ته شوم، لږه ساه صورت شولم، ډېره وجړېدم وجړېدم، ساه مې بند واوړې راختم نه، په سترګو نه مې اوښکې ایتلې. نو د بدن مې ډېر زور واغېستلو، زه ډېره په دغه شولم، خو بس تا خو خورې دا لاس هم پړسېدل دی، دا لاس بیا تا چیک اپ وکړو چې څه چل شوی و؟ دا چیک اپ مې وکړلو، خو لکه دغه د پړسو بر کې راغلی، ماتې نه بچ دی. هم ستنې منې ډاکټر ته لاړم، والې ښه خورې، هلته کې چې تاسو راپرېوتئ او بیا کېناستئ، نو د هغه ځای د انتظامیې د کسانو نه څوک دته رالو چې تا سره څه مدد وکړو، څه دغه چې تا ته دلاسه درکړه؟ نه نه، پروا یې مو نه ساتله، هېڅ پروا یې ونه ساتله. نه. او چې کوم کس تاسو راونیوئ او راویې غورځولی، هغه هغه ځای کې موجود و که هغه ځای نه بیا پټ شو؟ مخکې ځای کې ولاړو، لاسونه یې تر خونو کې ورکړلو، بېنوره بېنوره یې کتو، وی راشه، زه پاڅېدی نه شوم، بیا ښځو پاڅولم، چې بیا ورننوتم، نو بیا راته ښځو وی تا لمبر ترورې ته مخکې ته ورشه، بس یا دغه یې وکتلو وکتلو، وی تا دغه اکاونټ بند دی، بیا راووتم. یعنې کار یې درته بیا هم مکمل نه کړو، بس دا یې درته ووایي چې تا اکاونټ بند دی او بس ته ځه ته کور ته. نو تا ته هغه وخت کې بیا تپوس، او ته خو تکلیف کې وې، نو تا به څه تپوس کولو چې یاره د ما اکاونټ څه وجې نه بند دی، اوس څه چل دی پکې؟ نو
ما ته بیا تپوس ونه کړلو ښه ته یې بس وایي دا بند دی نو چې دغه ځای ته لاړ شي نو دا ازادۍ نه دا خبره هم صحیح ده چې اوس چا اکاونټ کې څه مسله وي نو دی خو ناست هم دې دپاره وي چې یاره دا اکاونټ کې څه مسله ده او هغه کس صحیح طریقې سره د هغه رهنمایي وکړي چې یاره بیا دوباره تکلیف نه کوي او صحیح طریقې سره یې پوه کړي دا راته ووایي چې لکه تاسو سره چې کومه دا پیښه وشوه نو بیا تا سره بل څوک و چې تې راوچته کې کور ته یې راوستې که نه کور ته بیا څنګه رالې کور ته ښځو سره نور سره رالم تر ټېشنه بس هغه ځای نه بیا خپله رالم تر ټېشنه پورې نور زنانه د سره وې د بل ځای وې د بل ځای وې او هغه یې د سره مدد وکړو او په دغه سره رالې الله دې هغو سره هم خو وکړي خو دا راته ووایي خورې چې دا خو ګوره انسان درز چې دی تاسو ظاهره چې په فرش باندې را پرېوتي یې که نه هغه خو چې فرش شي نو هغې کې خو ډېر غټ تکلیف یې دی کې خو څه بل څه حادثه هم را پېښېدی شوه نو اوس دا راته وایي چې تاسو حکومت نه یا د چې کوم دا پروګرام ګوري دا مشران چې کوم دي د بي ایس پي افسران دي هغو ته څه مطالبه کول غواړئ یاره چې دومره دی دغه کوي د پردیو زنانو بېعزتي نه چې دا ورک شي دې ځای نه نو خوب وي ټول ترېنه سر ټکوي څه ویلی نه شي سړي دننه پرېږدي نو سپکې تورې دي سپکې تورې دي بالکل دا لیونی راغونډ کړي دي که دا سم دي د خور مې یو خبره وکړه په دې خبرو کې اصل کې ملګرو مقصد د موږ د پروګرام دا دی چې د چا تماشا نه جوړول غواړو خو دا چې کومه مسله موږ تاسو ته راوړي ده په هغې باندې توجه دپاره دې خورکۍ ته موږ درخواست وکړو چې تاسو راشئ دا موږ سره دا خبرې وکړئ ځکه چې زیاتې خو ډېر شوی دی او تکلیف هم ورته ډېر میلاو شوی دی ډېرې خبرې چې هغه یې اوس هم ځان سره دغه کې چې کومې دی موږ سره مخکې کړي وې هغه په دې ویډیو کې رانغلې خو زه د زموږ چې کوم څومره چارواکي دي هغې ته هم دا اپیل کوم او دې نه بعد به موږ د دې کور والا چې دی هغه سره هم خبرې کوو خو زه دا اپیل کوم چې مهرباني وکړئ دا دفترو کې چې کوم کسان کینول دي دا فرعونان دو ته لغونې څه شعور ورکوي دو ته څه عقل ورکوي دو ته څه طریقه وښایي چې خلکو سره ډیل څنګه کېږي پبلک ډیلنګ وایي څه ته هغه شی ورته وښایي جی مینه والو اسمان ټي وي باندې تاسو زموږ پروګرام ګورئ ستاسو آواز او دې وخت کې موږ بېنظیر انکم سپورټ په پروګرام چې کوم شروع دی په هغې باندې موږ خبرې کولې او هغې کې چې کوم ملازمین بدتمیزي کوي کم قسم ته کوي او هغه خبرې هم تاسو د خورکۍ واورېدې او ټول تفصیل تاسو واورېدو اوس د هماغه کور یو مشر ما سره موجود دی محمد رسان لالا محمد رسان لالا دا راته ووایي چې د خورکۍ دا لاس چې خوږ شو نو تاسو سره وایي که نه تاسو ته بیا وروستو پته ولګېده څنګه چلو شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چې ما پټي کې کار کولو دا یوازې وه او بیا لکه زه ما پټي کې کار کولو دا راغله دی هغه ځای نه نو ما ته ما سره خو دغسې چل وشو په هغه ځای کې په کندي کې نو ما وځې زه بس غریبانان یو خو زه به خپل څه عزت یې ورسره وکړو نو لاړم یې په یار مو مې راکټ کړو دغه سره د عدالت نه او یو مړ ساړی ده نو یې راته ویل بس خوږ شوي نه ده خیر دی مزه ګزاره وکړه مزه یې که وینه ترې وتې وه خو مونږ به د پیسې هم اخیستې وي او مزه چې سړی مو دغه کړی و خو شکر دی خوږ شوي نه ده نو بس ګزاره ورسره وکړه او پرېږدی بس بیا اخري کې راته ویل چې زه بس تاسو ځای بس زه به ورشم خیر دی دوړه دوا پرې باندې وکړم بس مونږ ته رالو او مزه لاس یې پړسېدلی په شور غرب کې راغورځېدلي ده لاس یې ورته اچولی دی د چوکیدار دی او که څه ورته وایي مونږ ساده خلک یو لکه پوهېږو نه په نامه خو لکه لاس یې ورته اچولی لاس اچول خو ډېر غټه دغه دی قانون کې مو د خدای په دغه کې هم ښه دی ته دا خو یې ډېره غلطه کړې او په دې باندې زه لاړم مخکې بالکل دا مینوالو څنګه تاسو واورېدل چې یو زنانه ذات ته یو نارینه چې هغه خپل یو ضرورت لپاره لاړه ده دغه دفتر ته او دا ورته د هغې بېعزتي کوي او لاس ورته اچوي نو چې تاسو د عدالت نه پرچه راواغسته نو پولیس والا تاسو ته څه تعاون وکړو که څه وکړو ته هېڅ یې معلوم کړو بس مونږ ورغلو موقع ته ښه چې کوم تاڼې ته نو یې راته وویل چې دغه دی بس هغه زخمي شوي چې نه ده مابال نو داسې کار دی بس ور به شو خو نور که زخمي شوي چېرې نو مونږ به ته بې تاوان توپان هم اخیستی او د هلک مو ذلیل کړی و
یعنی لاس که مات شو خیر دی خو که وینه ته نه وته نه بیا هغه جرم نه دی سی وي او دغسې راته وي بیا دومره جرم نه دی دا خو کېږي دنیا ښځې وي هغه دی که او دا دي واغه دي پوه شوې بس بیا ته موږ راووتو جی مینوالو څنګه چې تاسو د غریب خبرې اورئ د محمد رسان لاله دا انتهایی یو زیاتې داسې دی چې زمونږ زنانه زمونږ د خویندې میندې چې کوم د دفتر ته ځي اندراج دپاره د اندراج په نوم باندې ځي هلته کې بېشکه چې رش ډېر وي خو د هغې مطلب خو دا نه دی چې دې کسانو ته لایسنس میلاو شو د هغه زنانو ته دیکې ورکوي او د هغو بېزتي کوي هغو ته دې کنځل کوي او هغو ته داسې داسې وینا کوي چې هغه زه او ته هم په خپل کور کې نشو کولی نو دا هم ډېر زیاتې دی او داسې نه ده پکار نو چې داسې نه ده پکار اوس دا عقل او دا ټریننګ به دی له څوک ورکوي او بله راته دا وایي مرسان الله چې تاسو هغې نه بعد بیا څه وکړل سړی مو معاف کړو که څه مو وکړل څه دغه بس پولیس والا چې راته ویې معاف کړه نو بس موږ خپل ځای لوړ ستورو مزه که نه شو کوو چې یو غریبانانه بس مطلب دا پرېږدم خو رالو کور ته به د خپل کار روزګار به یې مغسې کوو کړي مزه یې د هغه دپاره لاړو غریبۍ دپاره خو چې نه کېږي یو کاره بس صفا دی ورته وایي چې نه کېږي دوه درې ځلې دغسې لاړه شي ورته تا والا بند دی دغه د شناختی کارت بند دی که څه حساب دی پوهېږو پرې نه جو خو دغه یو انپړ یعنی صحیح تاسو ته خبر هم داسې نه کوي چې یاره تاسو مطمئن شئ چې یاره زما دا کار په څه وجه نه کېږي بس درته وایي شناختی کارت بند دی شناختی کارت بند څه مطلب دی لوگوں نے کس په یول غواړي چې یاره تا شناختی کارت که بند دی نو په څه وجه بند دی او یا بند څه مطلب دی پوه شوې ها بل دا راته وایي چې اوس لکه تاسو خو دا چې زیاتې خو ډېر زیات کړی دی د دې چې موږ څومره د دې مذمت وکړو هغه کم دی ځکه چې زمونږ دا خویندې او یوازې دا نه چې کومه خبره دا معامله تاسو سره وشوه موږ دا خوراکی مو وایي چې دا خو ډېرو خلکو سره دا کار کېږي خو زه هغه راپرېوته په هغه کې او خلکو دې کس ته ډېر کافي دیګ نادیګ چې هغې سره د هغې لاس موږ وکړو چې پړسېدلی مو او تاسو به ډاکټر ته بوتله څه دارو درمل مو ته وکړو څه مو ته وکړو او بیا مو ډاکټر ته بوتله او لاس یې پړسېدلی دی اوس هم زیر هم دی څلور ورځې وشوې لکه اوس هم لاس پړسېدلی دی په دغه وجه ګولۍ او یو شی بل شی بس الټه مو تاوان وشو مونږ دغه دپاره لاړو الټه مو تاوان وشو نو بس مطلب دا چې بس خبره مو پرېښوله مرسان لاله خبرې وکړې مرسان لاله دا راته ووایي چې اوس افسوسناک کار شوی دی د دې چې موږ څومره مزاحمت وکړو که څومره دې باندې غم راضي وکړو هغه کم دی خو دې نه بعد اوس تاسو څه غوښتنه کوئ چې د دې به حل څه وي څه غوښتنه کوئ یا بس موږ خو نو ډېر ناپوه یو جټ یو خو د حکومت نه مو دا خواست دی چې کوم پکې نه خلک دی که نه موږ په وټونو باندې پاش شوي دي ټوله دی نه دا غواړو چې موږ سره دی انصاف وشي او دغه دې را سره وشي غریبانان یو مطلب دا چې ښه را سره نه دي شوي بس دا یومره ویلي شو چې داسې زیاتې بیا نورو خلکو سره مو نشي نورو سره مو نشي جي موږ دا غواړو ځکه په دې دا کې مطلب میرزمان صاحب دغه دی چې دلته مو دا دغه ورکړه چې مطلب د نورو سره هم داسې کار نه کېږي دا خلکو کې دا خبره خواره شي پوه شو حکومت یې موږ سره جی بالکل مینوالو څنګه چې تاسو د محمد رسان لاله خبرې واورېدې چې دغسې واقعات اکثر زموږ په دې معاشره کې موږ ګورو چې کېږي او په دې دفترو کې زموږ د خویندو د میندو او زموږ د خپلو چې کوم زموږ کور نه مجبوری په تخت باندې ځي هلته خپل دغه دپاره چې یاره زما به څه کفالت وشي زما د بچو به څه خیر راشي او بجای دی چې هغې ته څه کفالت یا هغې ته څه ریلیف میلو شي نو الټا هلته کې دیکې ورته میلو شي او کنځل ورته میلو شي نو څنګه چې محمد رسان لاله ووایي زموږ د علاقې چې څومره مشران دي که هغه ایم پی ای دی که ایم این ای دی که هغه اے سی صاحب دی که ډي سی صاحب دی دې ټولو ته دا درخواست دی چې برای مهرباني دې خلکو ته یو پراپر داسې ټریننګ ورکوي چې د خلکو سره ډیلینګ څنګه کېږي رش په هر ځای کې وي رش کابو کولو مقصد دا نه دی چې تا هغه ته دیکې ورکړه تا هغه ته کنځل وکړه او تا هغه بېعزته کړه بجای داسې خلکو ته داسې ټریننګ ورکوي چې دا خلک دا مجبوره خلک هغه موټیویټ شي او هغې ته صحیح طریقې سره د هغې چې کومه لاره ده هغې ته خپلون دپاره دغه ورکړي بل زه په دې وخت کې چې زموږ دا ویډیو چې کوم څومره ملګري ګوري هغو ته دا ریکویسټ کوم چې زموږ د اسمان ټي وي په یوټیوب باندې سبسکرایب کوئ او لایک یې کوئ او دا اواز هغه چارواکو ته ورسوئ چې بیا بل یو غریب سره یو مجبور سره دغسې زیاتې ونه شي ډېره مننه الله پاک